هاغ اموال فکم اموالو کی چې الله پاک په مسلمان بنده باندې زکات فرض کړی دی د قرآن او د حدیث پرنا کې هغه دی ویل کېږي اموالي زکات یو سره دویم چاندي دریم نقدي روپۍ څلورم مالی تجارت او پنځم حیوانات او شپږم د زرعي ځمکو حاصلات او وم د دې متفرق اموالو مجموعه او اتم قسم یو مسلمان ته په پټي کې د سرو خزانه ملو شو نو دا اته قسمه اموال دي چې په دې کې الله جل جلاله مسلمان باندې زکات فرض کړی د سرو نصاب سره ونیمه تولی شاندي او د سپینو نصاب 52 تولی شاندي او اموالی تجارت داغی د قیمت نصاب هم 52 تولی چاندی او حیوانات زناور مسئله خو به ازدکو وایو به تاسو به اوره و دا بعض خبره کی په تاسو باندې ناشنا لګي چې زناور د پکې څه زوګت نو زناور ضرورت پته بیا په حج کې لګي په عمره کې لګي چې د مکه مکرمه نه مدینه ته د مدینه منورې نه مکه ته رواني او غیر صاحب دې په دې بسونو کې ګوري راګوري نسونه زرګونه ګډي بيزي شیره او اخر به نظر راځي دا د عربو د شیخانو او د دنیا نوکرانی ولا ساتلی خرچي ور باندې کوي نو په زناورو کې نصاب یو خدای دې جوړه درې قسمه زناور دي یو د کاروبار یو سره د زناورو کاروبار کې خرڅي داغي نصاب هم هغه دي چې کوم صالباون ټولي چاندي ده او دویم هغه زناور دي چې کوم یو مسلمان د خپل کار کسب د بار ساتي لکه په پنجاب کې د غټ غټ چودریان دي یا زموږ په مردان چارسده کې غټ غټ خانان دي نوابان دي نو اوس ټیکټری راووتلې او په خوا باندې کلبي ساتلې وي او د یو زمیندار چودري خان به بلا بلا کلبي وي او یو د یو کلبي به زرګونه لکونه روپۍ قیمتو نو د کار قسم د محنت زناور چې ارسومره ډیری نو پاغي کې زکات نشته او دریم قسم زناور هغه ته ویل کېږي د تناسل د نسل د ډیریدو زناور چې مسلمان د دې لپاره ساتلی چې بچی وروړي او هغه راغړي بچی وروړي او هغه راغړي اوس دغه د تناسل د نسل د ډیریدو چې کوم مرمي دي د اوخانو او د غواګانو غویانو ګلی دي نه دا دو قسم دي یو هغه زناور دي چې د کال اکثر حصہ په دشتو کې په میرو کې په غرونو ځنګلونو کې دا شپونکیان سره او د کال کم حصہ
د هغې دپاره ګیا په بیه باندې اخلي. مثلا 7 میاشتې 8 میاشتې ځنګلو کې سره شپون کې ولا ساتلي او 3 میاشتې 5 میاشتې ولا ګیا په بیه دي. نو په داسې ځناورو کې که دا د کروڑو روپو وي زکات پکې نشته. خدای پاک په داسې ځناورو کې زکات شته. او چې بالعکس د کال اکثره حصہ مالک اور لګایا په بیه اخلي، یعنی 7 میاشتې ولګایا په بیه اخلي، پټي ولا به اجاره ونیسي. او کومه موده د کاله دی په دشتو میرو کې سره نو بیا په دې کې زکات نشته دی اگر چې هغه د کروڑو روپو. ها یو سړي چې رمې ساتلي په دې ګلګت او بلوچستان یې طرف ته چې لاړ شي تبلیغ ملګري ګوري نو دا رمې بچي راوړي بیا د مالکان هغه بچي دي نه خرڅوي. نو کم بچی تی نه خرڅوي او د هغې هغه پیسې د دې لاسته راشي او هغه پیسې نصاب ته ورسي او بیا کال بیا او تیر شي بیا ورباندې زکات شته. خو په دې ځناورو کې زکات نشته. او لومړی قسم کې شته د اوښانو نصاب هغه 5 دي. کم از کم چې یو سړي په غره کې اوښان ساتلي او دا کال اکثره حصې پرېښي سري راسري 1 اوښي 2 اوښاني 3 اوښاني 4 اوښاني زکات پکې نشته. او چې کله 5 ته ورسي زکات پکې شته. د غواګانو او د سنګانو او د میخو نصاب دي 10 چې د 10 نه کمې زکات پکې نشته. او د ګډو او د شیلو کم از کم نصاب دی 40 چې د 40 نه کم نو زکات پکې نشته. بیا سره او سپین او اموالی تجارت پدې کې چې کوم فریضه د زکات په شکل کې الله پاک مقرر کړی ده کال پس دا څومره ده؟ د فقه د کتابونو پرنا کې هغې ته ویل کېږي ربوع العشر. څه شي؟ ربوع العشر. عشر معنی لسمه او ربوع معنی د لسمې څلورمه. دیگه به خبر باندې اوس په 1 लाख روپو کې څومره زکات دی؟ 2.5 زره. نو دا 2.5 زره د 1 लाख روپو څومره حصہ ده؟ ربوع العشر یعنی د لاکو روپو چې کم لسمه حصہ ده د هغه لسمه حصې څلورمه حصہ ده. د 1 लाख روپو لسمه حصہ سوري 10,000 دي کنه یا خو زر پوهې کوم یا تاسو داسې د 1 लाख خپل حسابونو کتابونو کې تکړه او زر دغه راوباسي شنو مې کلکولیټر موبایل راوباسي او د سترګو په رب کې د ارګونو حسابونه کوي لکه د شهید په حسابونو ځان پوهې کوي. نو د 1 लाख روپو لسمه حصہ 10,000 دي او د 10,000 څلورمه حصہ څومره دي؟ 2.5 زره دي. نو 1 लाख روپو کې 2.5 لک روپۍ دا ربوع 2.5 زره ربوع العشر شه او په عامه ساده ژبه کې ورته څلوېښتمه حصه وایي. د 40,000 څلوېښتمه 1,000 شو. د 80,000 څلوېښتمه 2,000 شو او د 100,000 څلوېښتمه
1500 شو نو 2.5 شو. او د ځمکې نه چې کوم حاصلات راوځي نو زمونږ مسلک دا دی د امام ابو حنیفه رحمه الله د احنافو مسلک دا دی د ځمکې نه چې کوم دانې راوځي غنمي که جواري که اوربشي که وریجې که چڼې او که دالي نو د هغې دپاره هېڅ قسمه نصاب نه دی مقرر که یو من دانې وشوې هم به دې نه زکات ورکوي او که لس منه دانې وشوې هم به دې نه زکات ورکوي او که زر وشوې هم به زکات ورکوي. د فقه په اصطلاح کې د سرو او د سپینو او د نقدو روپو د زکات ته زکات وایي او د ځمکې د حاصلاتو د دانو نه چې کوم زکات ورکول کېږي هغې ته عشر وایي. نو عشر ورته مځکه وایي چې عشر معنی لسمه او د پټو بلې حاصلاتو کې چې کومه فریضه الله پاک مقرر کړې ده نو یا لسمه ده او یا د لسمې نیمه ده یا لسمه ده او یا د لسمې نیمه ده. ځکه په دې زموږ استادو په دې ملک کې دوه قسمه ځمکې دي یو باراني ځمکې دي او یو نهري او د ټیبلونو ځمکې دي. چې کومې باراني ځمکې دي نو په باراني ځمکو کې چې کوم فصل وشه نو مالک باندې په هغې کې زکات څه شی دی عشر یعنی لسمه حصه. لس منه وشو نو یو من شل منه وشو دوه منه او کم چې نهري او یا د ارټونو یا د ټیبلونو ځمکې دي چې په کومو باندې اخراجات راځي هغې کې بیا نصف العشر د لسمې نیمې نو په لسو منو کې بیا پوره من نه دی بلکې په لسو منو کې بیا نیم من دی او په شلو منو کې بیا من دی. او په اوښانو کې نصاب 15 دی 15 اوښان د یو مسلمان سره دي او په ځنګل کې سره یې کال پې واوړېده نو په دې کې به د باندې زکات فرض شو. د 15 اوښانو زکات دی یو چیلې یا یو ګټ او د لسو اوښانو زکات دی 2 چیلې یا 2 ګډان او د 15 دی 3 د شلو دی 4 او چې کله اوښانه په شمار کې 25 ته ورسي بیا په 25 اوښانو کې څه شی دی خبر باندې پوه شوې بیا پکې ګډان نشته بیا پکې اوښه ده اوښه څه پکې ده اوښه ده اوښه هم نه دی څه ده اوښه ده ماده ده. په انسانانو کې د نر قیمت سي زیاتي چې د چا په کور کې لور وشي نو د مخ رنګ یې تک تور شي او څوک ورته زیری ورکړي نو داسې لکه کنسر. قرآن وایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وایي چاته چې د لور زیری ورکړي شي نو وإذا بشر أحدهم ظل وجهه مسودا مخ یې تک تور شي وهو كظيم او په دې زړه زړه کې غوسه او غوسه خو په الله وکړلی نشي نور خو الله ورکړی او په زناورو کې څه شي قیمتي ماده قیمتي. د پښتو مشهور متل دی وایي چې کوم سړی اودي میخې نر کټې راوړي نه هغه متل دی مشهور چې د یو سړي په کور کې یو میخه ساتلې بل میخه ساتلې وه او د یو مالک ویخو او د بل څه اوده نو چې د کومې میخې مالک اوده و هغې څه راوړه ماده راوړه کټۍ راوړه چې کوم ویخو هغه کټۍ راوړه نه هغه چې راایښېدو نو بچي بدل کړي د خلکو ورته لکه چا یې در سره کړی نو بیا دا متل مشهور شي د اوده سړي میخه نر کټۍ راوړي
نو په 25 اوخانو کې څه دی یو اوخه ده او د اوخې قیمت د اوخ نه زیاتي تر دې پورې فقها لیکي د الله پیغمبر فرمایي 25 اوخان د یو سړي سره برابر شو په 25 اوخان کې به دې اوخه ورکړي اوس که ده سره اوخه نه وه څه ورسره ټول ورسره اوخانو نو بیا به ټیک د دې اوخ ورکړي خو د اوخ قیمت کم شو دا کمی به په دې طریقې سره پوره کړي چې دا کمی په مقابله کې به ورسره یو ګډم ورکړي یو شیلې به ورکړي او په د غواګانو د میخو نصاب هغه 10 دی او په 10 کې یو غوی دی یو سخی دی او د ګډو بیزو نصاب هغه 40 دی په 40 کې یو ګډه دی یو شیلې دا نصابونه دي او چې کوم مسلمان ته په کور کې په پټي کې خزانه ملو شو د سرو او د سپینو نو بیا باغې کې خمس لی 15 حصہ ده څومره دي 15 حصہ ده دا ما درته اوسم وی چې د شریعت دی احکام د زموږ استاد عقل رسی یا نه رسی لیکن دا الله جل جلاله تمام احکام د حکمتونو نه دکړي د ټول نصیحت محنت هغه پیسې کې دي چې کوم د کاروبار بځري سره ګټي هغه محنت دی شپږ بلګي کال 12 میاشتې بلګي الله پاک فریضه مراکمه کړې ده سمې ته رسولې ده سروي خدمت ده او بیا د زموږ حاصلات دي چې کوم باندې خرچه نه راځي باراني ده الله پاک به فریضه زیاته کړې ده لسمه او چې کوم باندې اخراجات راځي نو الله پاک را کما کړی دا شومه نیمه درسه نیمه دا غني صابونه نو سره سپین اموال تجارت او حیوانات او د زمکو حاصلات دا هغه اموال دي په اموالو کې چې الله پاک زکات مقرر کړی دی د دې نه سوا چې څومره اموال دي هغه کې زکات نشته دي د سورلۍ لپاره د موټر ساتلې دي او په کور کې د یو موټر په ځای باندې لس موټرې ولاړې دي د هر بچي لپاره بیل موټر دی او کروڑونو روپۍ قیمت زکات پکې نشته کارخانه دی لګولې نه او د کروڑونو روپو ماشینري پکې ده نو د مشتری په قیمت کې زکات نشته دي پلازه دې جوړ کړی دا ټاور دې جوړ کړی دي او د دنیا فلیټونو او دکانونه په کرای ورکړي دي او د میاشتې له کل روپۍ کرای راځي کرای جمع کېږي نصاب درسي هغه کې زکات شته لیکن د پلازي او د بلډینګ په قیمت کې زکات نشته دي زرعي ځمکه ده او زرګونو جریبه ده او قیمت هم کروڑونه دي خدای په قیمت کې زکات نشته دي دا هغه نشه کوم حاصلات راځي هغه کې زکات شته دي او بیا مې درته یو ثابته ذکر کړی و یو اموالی تجارت دي او بل اسباب تجارت دي په اموالو د تجارت کې زکات شته دي او په وسایلو ذرائع اسباب د تجارت کې زکات نشته دي د شریعت پرنا کې مالی تجارت هر هغه مال ته وایي چې کوم مال مسلمان د خرڅ په نیت اغشت هغه موټر دی که هغه بنگله ده که هغه پټی دی که هغه کپړه ده که هغه صادر دی که هغه چی دی که هغه غله ده که هغه قیمتي مرغلرې دي چې د خرڅ په نیت دی اغشت دی اوس یو سړي قیمتي ګوتمه جوړه کړې ده او په هغې کې غمي ایښی دی او د یو غمی قیمت لکونه روپۍ دی خدای دا استعمالي نو بره غمی کې زکات نشته دی
او د بل کس په اندرشي کې دکان دی او هغه رقمونه ډګري او د غمو د خرڅولو کاروبار دی، نو بیا باغی کې چې کوم غمی پراته دي او د هغې قیمت نصاب ته رسي، نو هر کال به د هغې نه زکات ورکوي. الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو د پوهې او د عمل توفیق منا نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.